نو تپوس کوما که دا زه دروغ وایم صرف دومره ووایه دی دروغ وایي بیا زه مخکې نه ځم او که دا زه رښتیا وایم نو په غاړه چې ته د هغې اعتراف وکړې د هغې نه مخې ته نه ځې که دلته زما یو خواهش چې ولې دې دا ملکن ډویژن د سی پی ای کیسه جوړه نه شي او د بیشام نه د خوازاخیرې پورې ایکسپریس وی منظوري او د چک درې نه تر کالامه پورې د ایکسپریس وی منظوري او هغې له په بجټ کې 6 ارب روپۍ لوکیشن کول د سروې فیزیبلیټي او کار شروع کول لا او د هغې 1.5 کا 2 کاله صرف په سروې فیزیبلیټي لګېدلي او د هغې ټنډرې د سروې فیزیبلیټي شوي او په کروڑونو روپۍ به خرڅ شوي او په دې نیک بخیلو کې به 3 پیرې مانګه نقشه ما بدله کړې اول مو ته وی چې دا د سیند په غاړه جوړه کړئ د سیند په غاړه جوړه کړئ چې د سیند په غاړه داسې چې خلک په سیل هم راځي او هغسې د عطاالله خان د دغه په مخ کې هغسې به وځي پورې سیل یو ټورسټ سپاټ به هم شي د اشاړي خان ناظر دروزمکو د کورونه لاندې او خلک به داسې سیل هم کوي او داسې به راځي او په پورته به ځي هغه چې یو پرې هغو سروې وکړه پیسې پې ولګولې بیا څوک دغه بینک والا راغلی دا خو خالص د په سیند کې پکې ته کړې ده دا خو کله پاسه سیلاب راغی ټوله به ویسي نو ما یې خیر بره کوي نو چې دوباره یې بره کړه نو د خلکو په ځمکو خالص په منځ کې او په کورونو یې راوسته نو دا د نیک بخیلو د علاقې خلک راووته نو بیا ما یې د هم ټیک نه زه د عمر ګری شوم باندې د ځمکې زه خو کار د خیر دپاره کوم د رواني دپاره نه کوم چې د کورونه ځمکې روان کړم نو دغه ایکسپریس وی څه مزه نو بیا ما یې دا خره کته خالص د سیند سره جوخته د نه لغوره د فاصله کې داسې جوړه کړې نو د هغې هغه سروې فیزیبلیټي که شانګلې ته تلله د هغې ټنل چې مدین ته ورسېدل دا داسې ګپ خبرې نه دي ما هغه ډیوټي هم کړله چې انجینیري کوي ما هغه ډیوټي هم کړله چې یو ډپارټمنټ والا کوي کنسلټنټي کوي چې مدینه پورې سروې فیزیبلیټي وکړه ما ته وی پورته خو په دې غر کې دا کیپیسټي نشتي که دا غر موږ نور راکنو اوس چې بیا روډ جوړېږي که دا هغه روډ نور کنو نو دا خو بلکل نشي برداشت کولی ټول غر به راشي بیا د هغې لپاره موږ حل راویستی په ریکارډ دی چې یو اوس کم روډ ما منظور کړی او موږ یې جوړو انشاءالله سر ته به ورسي ډېر زر تر کالامه پورې یو سایډ نه ما دا روډ شو او د مدین نه والا مخامخ د سیند سره بل روډ تر کالامه په د سیند په پورې غاړه وباسئ او نه لز یو بل سره لینک کوي چې پورې را پورې به خلک ځي په یو به ځي او په یو به راځي ما داسې منصوبندي کړې او ما چې راغه ځای د بیشام نه ګاډی د سی پیک ابټاباد او ابټاباد نه موټر وې ته ځي نو دا لار د ټول نه لنډن هم د سوات ته به راځي ځکه موږ د چمتالی خلک ناست دی د چمتالی نه د الپورۍ پورې پکې ټنل ورکړی چې سیده دغه لار به بالکل لنډه شي د بیشام نه به راځي سیده خوا داخله او داسې به ځي نو دا ټول روټ به ډایورټ شي او دې طرف ته به ټول خلک راځي ټول خلک به آباد شي د هر چا ځمکې به هم قیمتي شي هر څه به شي نو ما ته ډېر دق کېږي ډېر افسوس چې په اولني قلم چې د پی ټي آی حکومت راغی نو هغه دواړه منصوبې وې موږ سیوینګ کوو بچت کوو نو هغه دواړه منصوبې دې دوړه کړې وې دا ته سایډ ته ارتاوې کې دې ته کم ضرورت دی چې شانګلې ته ایکسپریس وی ځي او سوات ته ایکسپریس وی ځي کالام دا روډ کم نه جوړ ته ځي افسوس خبره نو زه یم دا که دا روډ ګورې ستا د کمې ورځې نه چې دا پاکستان جوړ تاسو کتلی والي صاحب د ورځو نه نو 4 حکومتونه به تلې راغلي چا د چک درې نه تر پتې پوره پورې په دې روډ داسې کار نه دی کړی ما هغې له 4 ارب روپۍ منظوري کړې او ما افتتاح کړی تاسو پې راځئ او ما هغه الله تعالی احسان دی په میاشت نیم کې به 100% کمپلیټ شي تاسو ټول تر هغې نه ریلیف میلاو شي NHA یې جوړئ تخته یې لګول بیا زما یوه تخته چک دره کې لګېدله سبا به تر څوک هلته بله هم ولګئ او زما ضرور ذاتي موږ سره بد کول خپل په دی موږ برداشت کوو د چا نه ګیلې هم نه کوو وخت ځي راځي خو دا ګیله مې ضرور ده چې د دې علاقې وزیر دی او یو د فضاګټ سره چې لاړو وي دا ټیکه د میر مقام کپنۍ سره چې کوم شي ته کټ کولی شي ټول ته کټ کوي
اوس د فضاګټ سره چې دغلته دا روډ غټ نشي نو د ټول روډ څه فایده ده. زه خو وزیر نه وم دومره کارونه مې کړي دي نو چې وزیر هم د هغه محکمې چې د فضاګټ سره هغه روډ سره په سیند کې وټې د پلانولو د خولې اډر نشي ورکولی. کار کول ډېر مشکل کار دی. ودي سي ته پکې ضرورت نشته. دا ګوره ډېر ګران کار دی. که د هغه روډ نه علاوه کنډې کپر ماته یاد دی هسې خلکو به بیا ټي سټي کوله. بابو صاحب ناست دی په سین ډبلیو کې ډېر عمر پاتې دی. محمود بابو صاحب دا سپریګان به روزانه کوله بیا به ختل. او چې ما وله جوړ کړو څنګه زبردست مې جوړ. که د هغې نه بعد د بحرین نه کالام ته روډ دی څومره په مشکله باندې هغه 10 ارب روپۍ ما راوړي جنګېدلی یم او هغې افتتاح مې کړی او سټارټ شوی دی او جوړېږي انشاءالله تعالی ډېر زر به کمپلیټ شي. خو ورسره د دې حکومت کارنامه څه وه وی د دې 1200 پلونو ټیکر د کپنۍ سره ده نو راشئ دا تې کینسل کړئ. یاره ماله چې څومره تاوان راکوئ زما له لوی دی ما خپل مر پروا نه کړی د مال پروا نه کوم نو زه خو د تاواني شم زه پکې څومره راکه خو دا نقصان خو د هغه کالام خلکو ته او دا روډ خو د کالام هم نه دی د ټول پاکستان روډ دی چې کوم کالام ته ځي د ټولو ټورسټ روډ دی ټوله دنیا پرې راځي. نو دې خلکو څه ګناه کړی چې هغه لیټ شي زمونږ د فرم نه کینسل نو بل ته چې میلاویږي څو میاشتې به لګي او سیزنل روډ دی کله به جوړېږي. ډېر د افسوس خبره صرف چې ما ته نقصان ورسي نو ما ته خو چې څومره رسوئ خو زما د وجې خو د قوم ته مه رسوئ دا قوم خو د ټولو دی که نه. نو دا خبرې زه څو خبرو ضرور داسې ډېرې خبرې زه ټولې شمارل که د یونیورسټۍ خبره ووایي پکار ده چې دغسې نه چلته یو اګریکلچر ریسرچ انسټیټیوټ دی او موږ ویو دا یونیورسټي شوه پکار دی دلته موږ انډیپینډنټ جوړه کړو زموږ خپل د دې علاقې وزیر اعلی دی هغه ته څه ګران کار دی. ته ورشه چک که بنومنو ته ته ورشه وګوره په نوښار کې ته ورشه وګوره د حیدرودي مردان نو تا هغه زړه یوه اداره چې ده نو دا خط د هغې ته شفټ کول او په شانګله کې ګوره دا ټول یو علاقه ده. څومره ظلم چې هغه خلکو سره وکړه چې هغه زما خلک او زه دا څو سوالونه اوس دا کول غواړم بیا نور اصل تقریر له راځم. که زه دروغ وایم ما ته هغه ډېر معزز سړی ښکاري هغه چې صرف دومره ووایي میر مقام صاحب دا ټول دروغ ویل ما له دا هم کافي ده. او که زه رښتیا وایم نو هغه یو خانداني سړی دی هغه له داسې حرکتونه مناسب نه دي. زه د هغه نه دا شروع کوم چې تا په شانګله کې د سوات یونیورسټۍ په کیمپس کې ما تختې خپله لګولې وزیر اعلی صاحب آیا دا خبره صحیح ده چې د هغې ابتدا 3 کاله مخکې ما او اقبال جګړه کړې وه او یا دا خبره صحیح ده چې په هغې کې 3 کاله مخکې کلاسونه چلېدلي دي 3 کالونه مخکې هغه کیمپس روان دی او چلېږي. زه د وزیر اعلی صاحب نه دویم سوال دا کوم دا د میډیا والا تلي وو د دو چېره تا کوم بلډینګ کې د هغې ابتدا کړې آیا دا بلډینګ د ایرا د فنډ نه ما منظور کړی او آیا دا بلډینګ د 2013 نه مخکې د ډسټرکټ کمپلیکس دپاره جوړ شوی و که نه دا تپوس هم زه کوم چې آیا دا بلډینګ د پی ټي آی د زوړ دور نه مخکې جوړ شوی او د څه لپاره جوړ شوی د ډسټرکټ کمپلیکس دپاره. نو آیا دغه د شانګلې خلکو کوم جرم کړی چې کوم کیمپس ما منظور کړی و چې د هغې سره 200 کناله ځمکه اخیستلو او تاسو هغه وخت کې صوبایي حکومت زموږ سره نه و نو لا تولیل به یې کول هغه ذمهواري د صوبایي حکومت به چې هغه ځمکه ارینج کړي بانې به یې کولې روزانه. نو چې کله ستاسو دواړه حکومتونه شو په کار ده چې تا هغه 200 کناله ځمکه اخیستې وې او هغه خلکو له د نوې کیمپس جوړ کړی وی چې هغه بیا یونیورسټۍ ته بدل شوی وی او په هغې کې هاسټلې وې په هغې کې بنګلې وې په هغې کې رهایش وې. نو تا خو زمونږ هغه منصوبه ټوله په خوړ کې وغورځوله او کوم چې ما بل بلډینګ جوړ کړی و لاړو زما د رور ډاکټر عباد د تختۍ سره دپاره تختۍ جوخته ولګوله چې د هغه بلډینګ افتتاح هم ډاکټر عباد په 2012 کې ګڼله نو تا نن د هغې سره جوخته بله تختۍ ولګوله. هله وزیر اعلی صاحب زما بلې خبره کې که یو انچ دروغ ووایي دا خبره د میر مقام غلطه کړله تاسو پکې تاسو په حکومت کې څه کنټریبیوشن وشو. آیا وزیر اعلی صاحب تا زما په
د عبادت په هغه حلقه کې هغه ورځ کم ګریس سټیشن سره د هغه تختې سره نوې تختې لګولې. آیا دا ګریس سټیشن جوړ شوی کله دی؟ پی ټی آی د دور نه مخکې کمپلیټ شوی کله دی؟ او د دې افتتاح یو ځل هغه کړې ده که نه ده کړې؟ او دا منظور کړی چا او جوړ کړی چا؟ او داسې په یو خانداني سړی ستا نه کم از کم زما دا توقع نه کېږي چې ته بیا ځې او زما د ورور د تختې سره جوخته تختې هلته لګوې چې ما بله تختې ولګوله دوباره مې افتتاح وکړه. دې ته کار نه وایي. دې ته پکار ده که تا ته څه خلک وایي چې تا هغو ته وایي چې به ما غلط کارونه مه کوئ، چې یو پیره یو کار شوی زه دوباره هغه کار منې بله تختې نه لګوم. زه ستا نه دا تپوس کوم وزیر اعلی صاحب دا د ګیس منصوبه آیا د ټول ګیس کلیکټیو خبره ده کوم دغه ټرانسمیشن لاین او د هغې نه بعد دا خبره واوره ډېره اهمه د ګیس د منصوبې منظوري کیبینټ ورکوي. کیبینټ چې پرایم منسټر یوازې هم نشي ورکولی، ټول کیبینټ ناسي او د کیبینټ نه د سپریم کورټ د فیصلې تحت د ګیس د پراجیکټ منظوري کیږي. آیا زما دا سوال دی چې دغه په دې سوال کې چې څومره د ګیس منصوبې دي آیا په دې کې یوه منصوبه داسې شته دی چې هغه د نواز شریف صاحب یا د شاهد خاقان د کیبینټ نه بعد منظوره شوې ده؟ زه دا سوال کوم وزیر اعلی صاحب ما ته یوه وړه منصوبه وښیه چې هغه د عمران خان کیبینټ منظور کړی دی سوات لا. آیا دا ټولې د مسلم لیگ په حکومت کې شوي ثبوتونه منظور دي او که نه؟ آیا زه ستا نه دا هم سوال کوم ته یو دروند سړی تا له خو وینا پکار وه کم از کم ما ته نه دا توقع نه وه چې کوم تا په مټه کې افتتاح کړې آیا دا د ګیس منصوبه د نواز شریف صاحب او د مسلم لیگ نون د کیبینټ نه منظوره ده که نه؟ آیا دا پیپونه ما په هغه دور کې راوړي دي که نه چې کوم دور کې دا نوی حکومت نه وه زوړ حکومت و دغلته مې غورځولي دی که نه؟ آیا ستا د کور د کلي دغه منصوبه ما په هغه دور کې منظوره کړې ده او که نه؟ نو دوباره تختې لګولو څه خوند دی چې یو کار ته ضرور تختې ولګوه. زه دې دعوه نه کوم خلکو به زور وي هغه د میرې والا شغله کې خو اشکو باندې ټیکس لګولی او موږ به مړه کې خو ټیکس به ورنه کړو نو هغه زور باندې وي زموږ وي هغه سسپینډ کې نوټیفیکیشن نوټیفیکیشن وزیر اعلی صاحب ستا سره اختیار دی څوک سسپینډ کړي نه وي وډرا یې که واپس یې والا دا ټکې واوره وډرا ناټ سسپینډډ او به بله ورځ بیا راوځي دغه وډرا کا تا سره اختیار دی اتارټي ده په دې خلکو د اتارټي استعمال کا دا عریضي شي نه دي کله به یې او کله به نه وي سبا به دا او دی نه وي چې زما وس کېده څنګه مې کړي څنګه مې تا ته ښه معلومې دي وزیر اعلی صاحب تا ته ښه معلومې دي چې ما د خاورې دپاره څه کړي زما سره اختیار تا سره خو زرګونه اختیار دی یو الیکټډ وزیر اعلی نو پر دې خلکو راوورېږه استعمال یې که نو سسپینشن د شګو باجرو مه لیکه چې تاسو لګول دی لګولی هم تاسو دی که نه تاسو لګول دی نو سسپینډډ مه لیکه وډرا وي دا ما وډرا کړه دلته به نه وي نو بیا ټیک ده که داسې را خلک خو درګیاسي هم نه نو دغې تاخري حد ته تلو ته ضرورت نشته. خلک داسې کوي چې ټیکس په ملاکنډ ډویژن د دوی د پی ټي آی حکومت په سفارشو لګېده